قبل المغرب باب د په بیان د مانځه کې د ماخام نه وړاندې د ماخام اذان وشي د جمع نه مخکې 2 رکعاته کول څنګه دي د باره کې اختلاف دی الکه تاسو به پوښتنه امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله هغه وی کولی نه دی پکار دا بنوای چې مکروه دی هغه سوی کولی نه دی پکار ولی وجه صدا وجه دا چې د ماخام وخت اگر چې وسی دی خو شرعي مونږ له حکم کړی دی چې د ماخام مانځه کې د تعجیل وشي نو دی چې دا 2 رکعاته نفل کې نو دا د تعجیل خلاف دی دا احتمال شته چې د دې وجه نه په صلات المغرب کې تاخیر راشي دې وجه نه نه کولې پکار صحیح ده او د امام شافعی رحمه الله نه یو قول د استحباب دی یو قول د سنتیت دی او یو قول د اباحت دی ا د امام محمد رحمه الله نه د اباحت او د جواز قول دی اگر چې امام ترمذی د استحباب قول ذکر کړی دی خو ابن قدامه حنبلی المغنی کې لیکلی دی چې دا د حنبلی فقه داسې کتاب لکه زمونږ د فقه چې څنګه هدایت هغه کې د جواز قول کړی دی ابن قدامه په المغنی کې د سخت قول کړی دی جواز نه د استحباب ویری دا تسامح ده الکه په پوښتنه کې په پوښتنه نشي د جواز قائل منګم یو کله سوجه نه جمع کې تاخير او ود کړل نو سبدي پکې نشته الکه په حدیثو به عمل کاو امنګ دې فقه ډېر تنکړی دې حدیثو وجه نه بعد فقه د تنګای نه منګ وځو الکه په پوښتنه بل دا چې زمنګ مذهب کې توسع د اندرونی مذهب کې جواز دی نه کروجه کې ته روزه کور کې ما تکړه جمعه تراله او جمعه کې امام سے 15 منټه خوراک لپریخي دي نو بیا ټیم ستن چې اسی جمعه کې ناسه 2 رکعات مونږ وکړه کړه الکه په پوښتنه کې په پوښتنه وای اور پسې شه بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا النافع قال حدثنا وكيع عن احمد بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه لمن شاء د دوه اذانونو په منځ کې مونږ د لمن شاء چې چا خوخی بین کل اذانین صلاه لمن شاء د دوه اذانونو په منځ کې مونږ د چې چا خوخی په پاینه شي هیڅ سره په عذاب شي د اذانینو نه مراد اذان او اقامت ده اذانین نه مراد څه دي نو د اذان او د اقامت په منځ کې مونږ د خپل منشا د منشا نه استحباب او یا اباحت معلومي صحیح ده زمنګ د مذهب علامه طحاوی له محدث ده هغه وینا د اذانین نه مراد اذان اخیستل خو سیدا او اقامت اخیستل مجاز ده مجاز ولې کو د اذانین نه مراد 2 اذانونه مراد حقیقت باندې عمل کو د 2 اذانونو په منځ کې مونږ ده څه مطلب د سحر د اذان او د ماسپخین د اذان په منځ کې مونږ ده ماسپخین او د مازیګر اذانونو په منځ کې مونږ ده د ماخام او د مازیګر په منځ کې د ماخام او د ماسختن په منځ کې د ماسختن او د سحر په منځ کې مونږ ده غټقات یاد ده الکه تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه لیکن دا خبره صحیح نه ده
علامه طحاوی دا خبره صحیح ولې نه ده ځکه دې کې فرایض هم راځي نه لمن شاء ټکي ورسره نه پټ کیږي لمن شاء پکې سره وایي هغه خو فرایض هم پکې نه راځي څه تاسو خبره پوه شئ خدا دا چې امام شافعي رحمه الله شوافی چې ما بین کل اذانین د اذانن اذان او اقامت تقریدم صحیح نه ده ولې نه ده صحیح ذکر نه ده صحیح د دو اذانونو په من د اذان د اقامت په کې منځ کې مونږ درې منشا صحیح شو وست مازیګر د اذان د اقامت په منځ کې چې څومره رکعاتونه خوخه ده او د اذان او د سحر د اذان او د اقامت په منځ کې صرف 2 رکعاته کولای شي او د ماسپخین د اذان اقامت په منځ کې څومره خوخي د مازیګر د اذان اقامت په منځ کې چې څومره خوخي د ماسختن د اذان د اقامت په منځ کې چې څومره مونږ خوخي کوا تابانی پابندی نشته نو په کار خو بیا ده چې ما خام د اذان د اقامت په منځ کې دیم چې څومره خوخي کوا څومره خوخه تاسو نه منای 4 رکعاته منای هلکه بیا چې اذان اقامت شیم نه صحیح کیږي د دې دا قول چې اذان او اقامت مراد دي دم ټیک نه دي هلکه منشأ د حدیث صدا منشأ د حدیث دا ګورې دا خبر از دکای دا غیر مقلدین چې څنګه اذان وشي 2 رکعات کوي تاسو بګیری منشأ د حدیث دا وا چې صحابه او د نبی علیہ السلام نه تاسو چې مؤذن اذان وکړي چې حي علی الصلاه فرض منزل راشي حي علی الصلاه تا فرض مونږ لغواړي کې نپل حکور کې غوړې دي د خدای د طرفه دایي आवाज کې حي علی الصلاه اصحابو سره شک پیدا شي چې مونږ خدای چاله غوښتیو فرض منزل غوښتیو نو اوس کې په جمعات کې مونږ نپل کوو دا برته جایزي ها نبی اعظم ته پر ما بین کل اذانین صلاتن دا د اذان اقامت په منځ کې مونږ روا ده اگر چې ته دای غوښته چاته فرض وتا او ته پکې نه پلم کولای شي چې ټیمی رکعت ته دې خو څه بدینه شته کنه ځکه فرض ما خرابه وا په نپلو نور کټیم وی کا او کټیم نو مکوا نو ما خام کې ټیم نشتا مکوا په دینورو کې ټیم دې کوا الکه تاسو په پوښتنه کې په پوي سحر کې ټیم نشتا صرف 2 رکعات دې کور کې وکړو کو جمعات کې نور سحر کې مکه نور ټیمونو کې کوا الکه په منشي تاسو پوښتنه د حدیث وایا قال ابو عيسى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قبل المغرب فلم ير بعضهم الصلاه قبل المغرب وقد روي عن غير واحد جائز نه ده غنل بعض منځ د مغرب نه مخکي وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصلون قبل صلاه المغرب ركعتين بين الاذان والاقامه پیسې دا به کاو خدای نبی علیہ السلام زمانہ کې دا نه او رواج او نه چا کړی مونږ یې ځکه نه کوو اصحابو کې روسته چې کوم د بیا رواج شباز خلکو بکاو وقال احمد و اسحاق ان صلى ما فحسن او دا حسن وهذا عند احمد د اسحاق پرېز باندې الاستحباب دي ته خو استحباب ورته منسوب کړي ماته چې هغه مذهب کتاب کې جواز د استحباب نشته باب ما جاء في من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس باب د بیان دا چا کې چې گیر کې یو رکعت د مازیګر نه مخکې د دینه جنور ډوب شي مونږ جوش الکه یو اختلافي مسله ده دا اختلافي مسله ده چې حدیث دی چې چا یو رکعت گیر کا د مازیګر مخکې د انور د ډوبې دونه او په دې نور رکعتونو کې په انور ډوب شنو مونږ جوش او چې چا سحر مانځ کې یو رکعت گیر کا او دویم کې په انور راو ختنه مونږ جوش الکه حدیث خو ظاهري معنا دا کنه دی وجنا دی مسله کې اوس اختلاف دی چې پر پوښتنه چې عصر اليوم په حمل کیږي کنه حمل کیږي فجر اليوم په حمل کیږي کنه په حمل کیږي الکه په پوی نشي فجر اليوم او عصر اليوم په دې حدیث حمل دی د دې حدیث نه ماخوذ دی کنه دی چې پر پوښتنه کې په پوی نو ائمه ثلاثه وای ما ته وګورئ ائمه ثلاثه وای عصر اليوم او فجر اليوم په دې حمل دی یو سړی 100 زر وو د پاتش
چې راویښ شنه او داسې وکړه دومره ټیم دی چې یو رکعت پکې کېږي د مازدیګر یا د سهار مازدیګر یو رکعت یا د سهار یې وکړو او بیا پر نور رکعتونو کې بنور راوښ شي په مازدیګر کې ډوب شي نو بس نور وشو پوه نه شئ او احناف څه وایي احناف وایي نو نه کېږي په مازدیګر کې کېږي او په سحر کې نه کېږي پوه نه شئ او احناف وایي د دې حدیث د عصر الیوم او د فجر الیوم سره څه تعلق نشته عصر الیوم او د فجر الیوم مسله دا اجتهادي د منسوسی نه ده دا حدیث څه باره کې دی دا حدیث دی باره کې دی چې یو سړی الک دی او بلوغ ته ورسېده او غسل یې چې وکړه ما ته وګورئ او داسې وکړه دومره ټیم پاتې دی چې یو رکعت پکې کېږي نو په ده د دې مازدیګر مونځ فرض دی یا حایزه د وینې ودرېدله او به دومره ټیم پاتې ده چې یو رکعت پکې کېږي نو دا مونځ پې فرشه غسل دې وکړي بیا به د دې مانځه قضایي راوړي هلکه پې پوه شئ یا د نفاس والا ښځه ده هغې څه وکړه نفاس وینې ودرېده غسل یې وکړو نو یو رکعت پکې کېده نو په مازدیګر پې واجب شو د دې قضایي به راوړي او د سهار پې فرض یا کافر مسلمان شه کافر اسلام راوړو نو دومره ټیم د چې یو رکعت پې کېږي د دې مونځ قضایي پې شته که نه غسل دې وکړي او داسې وکړي او د دې قضایي به راوړي ځکه چې یو رکعت یې ګیر که داسې ده نو چې لکه ټول مونځ یې چې ګیر که هلکه مسله دا ده حناف وایي حناف جوور سوچ ته فکر دی حناف وایي حدیث دې باره کې دی عصر الیوم او د فجر الیوم باره کې نه دی هغه اجتهادي مسله ده منسوسي مسله دا ده هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ احناف وایي چې عصر الیوم او فجر الیوم اجتهادي مسله ده دې حدیث نه معلومي صحیح ده کچرې سړي اودس وکړو او دومره ټیم دی چې یو رکعت کېږي او نیت یې وتاړه په منځ کې دغه راوخته نور نو که چېرته د سحر مونځ یې ونه شو او که د سحر د مازدیګر مونځ یې وشو پوه نه شي مازدیګر مانځه کې که نور ډوب شو وشو او سحر مانځه کې که نور راوخته ونه شو ولې تاسو سامه کې انوار کې ویلي دي که نه وجه دا ده چې مازدیګر کې چې د نور نه مخکې د نور نه لږ مخکې اسپرار الشمس په وخت کې وجوب ناقص دی دا وخت ناقص دی او په وخت ناقص کې وجوب ناقصي نو واجب شوی و ناقص او چې نور راوخیسته ادم ناقصه شوه لہذا دا صحیح ده ځکه ادم ناقصه د وجوب هم ناقص او د سهار مانځه کې د نور خاته نه مخکې ټول وخت کامل دی وخت مکروهه پکې نشته وخت ناقص پکې نشته نو په دغه وخت کې وجوب څنګه و کامل و او چې نور راوخته نو ختم شو خبره خلاصه شو نو ادا ناقصه شو ادا ناقصه مرتبه شو په وخت کامل باندې په وجوب کامل باندې نه صحیح اول ته ادا ناقصه مرتبه شو په وجوب ناقص باندې نه صحیح کی الکه تاسو به پوښتنه کوي احنا په خبره پوښتنه وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سائر وعن الاعرج المحدثون وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ګورئ چا چې ګیر کا د سبا نه یو رکعت مخکې د دې نه چې انور راوخیږي فقد ادرک الصبح سبا اعلان دی که او چا چې ګیر که د مازدیګر نه یو رکعت مخکې د دې نه چې دغه انور پورې وخیږي فقد ادرک العصر مازدیګر اعلان دی که هلکه مازدیګر یې وشو د دې نه د دوی خبره نه معلومیږي چې یو رکعت اعلان دی که یو رکعت اول کې به انور راوخته ولې ځکه بیا به سحر کې خو صحیح کېږي ځکه سحر 2 رکعت دي نو یو رکعت دی وکړو په بل رکعت کې انور راوخته او مازدیګر کو 4 دي دلته وایي چې یو رکعت دی وکړه په نورو کې انور راوخته نورم کېږي او خو دې کې خو داسې بیا کېږي که 3 رکعت دی وکړو 2 دی وکړو او په 4م یا په 3م کې انور راوختم کېږي نور ډوب شم کېږي که نه هلکه دې مونږ وایو که نه چې فجر الیوم او عصر الیوم مسله ترې نه ده مراد که هغه مسله ترې مراد چې نو په مازدیګر کې خو داسې ویل نه دي پکار چې من ادرک رکعتا من العصر من ادرک رکعتا او رکعتین او 3 رکعات من العصر پکار وکړه
رکعتن چې ویل دینه معلومه کی چې دینه د کافر د مسلمان نابالغ د بالغېدو د حیض او د نفاس مسله ده چې ما ذکر کې دی او رکعت وخلان دي کې زار کې دی او رکعت وخلان دي چې رکعت پکې کېدل مونږ په واجب شو ته مسله کې تاسو خبره پوهیږئ کنه پوهیږئ وای ورپسې وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة الإنسان فیستيقظ راویښ شي ويذكر عند طلوع الشمس ومنذ وریا چې د انور خطو یا د انور پریوتو ټیم کې یو رکعت کې بیا ده باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين باب د په بیان دغه حدیث کې راغلي جمع بین الصلاتین منځونو په منځ کې جمع الکه ما ته وګورئ دو جمع د صلاتین جایز دي زمنګ په مذهب الکانو تاسو په پوي شهدا اختلاف زکه اختلاف تاسو په دې خبرو پوهیږئ کنه لیکل درته کوم بیا بټیم ډیر لګي الکه په پوهیږئ کې نه پوهیږئ کتابونو کې دا ټول خبر شته خو زیر تاسانه سره کوم یو جمع د عرفات کې جمع تقدیم ده او په مزدلفه کې جمع تاخیر ده جمع تقدیم دا معنا چې د ماسپخین د مانځه سره د مازیګر منځو کې ماسپخین منځو کې بیا مازیګر مو کې دا جمع تقدیم ده او جمع حقیقي ده جمع په مزدلفه کې جمع تاخیر ده د ماښام منځ قضا کې چې ماسختن ټیم راشي نو څه ورسره وکړي دواړه یو ځای وکړي د ماسختن په دې کې دی کې جمع تاخیر ورته وایي دا جایز نه بلکې واجب ده او دا ثابت ده په تواتر سره او دا تواتر بالطبقه ده څه ده تواتر بالطبقه ده او په متواتر باندې زیادت په کتاب الله جایز ده کنه کتاب الله کې خدا دی ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هر منځ په خپل وخت فرض ده په دلته چې کوم ده حدیث متواتر کړه او تواتر کې زیادت په کتاب الله جایز ده لہذا موږ را دوه سيزونه دي مستثنا چې کدا متواتر بالطبقه دي د دین علاوه د احناف په مسلک دار په یو ځای کې جمع حقيقي نشته چې دوه منځونه دي یو ځای شي دوه منځونه بلکې هر منځ په خپل وخت سره پنځه وختونه دي پنځه منځونه شیعاګان وای درې وختونه دي شیعاګان څه وای درې وختونه دي یو د فجر وخت دی د کله نه د صبح صادق نه واخله تر د طلوع پورې او دویم د مازدیګر او دغه ماسپښین وخت دی کله نه دا دغه نه د زوال نه واخله تر چا پورې عصر پورې او دغه پورې د غروب پورې اپوي چې په ا د غروب نه واخله تر شپې پورې دا بیا د ماښام او د ماسخوتن ټیم نو درې وختونه دی هغوی جمع کوي د منځونو دا شیعه به ترې وباسو معتزله هغوی به لرې کړو ائمه په دې کې اختلاف دی چې جمع حقیقي جایز ده که احناف خو جایز نه کوي احناف د جمع حقیقي قایل نه دي تاسې په خبره باندې پوه شئ ائمه ثلاثه د جمع حقیقي قایل دي خو هغوی وایي دا جمع حقیقي بنا ده په اعذارو باندې په څه باندې اعذار باندې عذرونه حنابلة وای درې عذرونه دي سفر دی مرض دی او باران دی چې باران هم دو منځونه یو ځای وکړه که مسافر هم دو منځونه یو ځای وکړه مسافر لم سهولت پکار دی او که مریض هم دو منځونه څنګه وکړه یو ځای وکړه هلکه تاسو پې پوه نه شئ او شوافی څه وایي هغوی وایي اعذار دوه دي څوک دي هغه یو سفر دی او یو مرض دغه دی یو سفر دی او یو باران دی دا دوه اعذار دي چې مسافر او یا باران یې دوه منځونه که مریض دپاره نشته تاسې پې پوه شئ او دغه څه وایي امام مالک رحمه الله وایي هغه وایي دغه دپاره نشته دی د باران کې نشته د مریض او چا دپاره دی مسافر دپاره هغوی وایي دا دوه عذرونه دي او حنابله وایي درې عذرونه دي سفر مرض او باران درې واړو اعذارو کې ته جمع بین الصلاتین کولی شي دوه منځونه په یو ځای کولی شي هلکه دا د دې چې کوم دلیل د حدیث الباب دی د دې نه جمع حقیقي نه معلومیږي بلکې جمع سوري ته معلومیږي هلکه ما ته وګورې یو جمع حقیقي ده یو جمع سوري ده هلکه د جمع سوري موږ قایل یو کوئ سفر کې کوئ ډېره مزه کوي جمع حقیقي جمع سوري پېژنئ جمع حقیقي دې ته وایي
چې د ماسپخین د ماسپخین په وخت کې د مازیګر منځو کې یا د مازیګر په وخت داخل شي د ماسپخین منځو کې په یو ټیم کې دوه وکي دا دې ته جمع حقيقي وایي یا ماسختن ټیم داخل شي ماخام ور سره وکي یا د ماخام په ټیم کې د ماسختن هغه وکي دې ته جمع حقيقي وایي د دې موږ نه قائل او جمع سوري دې ته وایي چې ماسپخین منځ روسته کې لیټ کې مازیګر منځ په څوک کېږي ها مطلب دا دی چې په پنځنې مې تقریبا ټیم داخليږي په څو په شل باندې 15 ټیم داخليږي په څو ته په پاو باندې برابر شي او 2 رکعات زر وکي نو چې 2 رکعات د ماسپخین وکړه په اخر وخت کې بالکل په پاو باندې 15 کې نو چې ته دینه پاره غیدل تر د اذان وشه د مازیګر ټیم داخل چې په فکر مازیګر مو نو د ماسپخین د خپل وخت یو په اخر کې او د مازیګر د مو په خپل وخت کې په اول وخت کې مسافر د پاره دې کې ډیره پیدا ډېر خون کوي دا ما کړی دي تاسو کوي کنه چې کله مسافر وای دا کوي حدیثونه پیدا والے خون ته والے تاسو په دې خینو کې دومره مزه کوي او د مازیګر د ماخام مونږ روز تک د اذان چې وشو بس 2 یا منټو ته ورسه چې بس او یا منټو ته ورسېدل یا 2 کم او یا ولا بدرې رکعات زر وکا ا بس ته د مازیګر ټیم ماسختن ټیم به ومشي او بس استلکینا غمور سره وکړه بس بیا ځه مزل کوه هلکه تاسو په پیسې کې په پیسې دا زمونږ استاد صاحب اوس په پاشه حضرت مولانا تراب الله صاحب رحمه الله مونږ چې دوره حدیث کوله زمونږ په کال باندې نو افغانستان لډاګي باباجي او شیخ حسن جان صاحب ویولي ولته مدرسې افتتاح وا هغه له ویولي داګي باباجي خو دې مسلو کې سخو او شیخ صاحب خو محدث وکنه نو هغه پکې نرمي کوله نو هغه ولې دې طرف نه چتلو نو د ماسپخین ټیمو نو ډاګي باباجي مخ کې سیټ کې مخ به راوړو چې دامون بچی ته وکړو هغه به ته لګ مخ کې به وکړو بیا راوړو ګنټه نیمه وروسته چې چت لګ مخ کې به وکړو یو ځیک ته ودرېدلو چې ماسپخین مونږ هم څنګه خلاص ک فارغ شونل تر مازیګر ټیم مو لګا خو دې قومو کتل شیخ صاحب ورته چې مازیګر مونږ به مو کو یا بجویل چې ټیک شو د ماسختن مو د مازیګر مونږ مور سره وک و بیا سفر و 2 درې شپې واپس چې راتلو نو بیا مغه شان چلوش ماسپخین مونږ خلټ کو چې ماسپخین مونږ وکړو شیخ صاحب ورته چې جی دا مازیګر مونږ په مور سره وک سفر دې په مخېله داګي باباجي ورته سړی او بیان دی رانه جوړ کړی دي ابل ځل دې مر باندې 2 منظور یو ځای وکړو صحیح ده چې بیان دی رانه جوړ کړی دي نو بیان ګوري جمع حقيقي کوي ادا جمع سوري دا زمنګ د احناف جمع ده لکه دا جایز ده زمنګ حنفي مذهب منګه مدینه منوره تتلو دغه نه د مکې نه او بس تل بلار کې را سره کلیوالو زمنګ هغه مخامخ هغه مونږ به کوم لازم دي جمعه ته ورننه وته لار کې جمعه ته هوټلو هغه کې مونږ کاو صحیح ده نو چې مونږ هم کاو نو د ماخام مونږ خلکو 4 رکعات وک مونږ ورپسې نیت تړلې او مونږ ایسته بس را دغه شو چې 4 وکړه ما غیله ورته لې خپل مونږ وکي مونږ خپل کوو دا خدای خبر ده کم مذهب ماخام کې 4 رکعات کوي بیا مونږ چې خپل مونږ کې بیا ما تاسو کوم دي خو 4 رکعات ما خام خو 4 رکعات په یو مذهب کې نشته دا څنګه 4 رکعات هغه ته پوي نشي ما خام دوی مخ کې وکړو او دا اوسې ماسختن وکړو تاسو خبره باندې پوښتنه دا اوسې کوم مونږ وکړو ماسختن مونږ وکړ ما خام په ټیم کې جمع کوله ناغي جمع حقيقي کوي امنګ جمع حقيقي نه کوي جمع سوري کې چې کوم مزه د تاسو نه دلیدلې نو ډیره مزه کې غو سفر کې ګورای دا حدیث چې کم دی ګورې دا جمع په حقيقي باندې دلالت نه کوي دی حدیث نه جمع سوري معلومیږي وای قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه نبی اسلام جمعواله وکړه د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې د مغرب او د عشاء په منځ کې په مدینه منوره کې من غیر خوفن بغیر د یاري نه چې د دشمن یارانه ولا مطرن بارانم نو او مدینه کې وشو سفرم نو الکا قال فقيل لابن عباس ما اراد بذلك
نبی اسلام سه اراده او پدې کې چې دوه منځونه یو ځای وکړه قال اراده وا الله تحرج امته چې امت تکلیف کې واقع نشي یا الله يحرج امته چې تکلیف کې وانه چې امته په مپول شي او که تحرج شي نو نائب فاعل بشي الکه په پوښ چې بیان للجواز وکړه الکه تاسو په پوښ ما ته وګورئ امام ترمذی رحمه الله په خپل وایي زما په دې کتاب کې کتاب العلل کې وایي زما دې کتاب کې دوه حدیثونه دي چې اصح دي ما په الباب صحیح دي او هغه د امت هیڅ حکم عمل نه کوي غیر معمول به هدي یو پکې دا دی او یو پکې دا چې غلم گیر کې لاس ته غوڅ کوي خپته غوڅ کوي بل چې پنځم ظلم گیر کې پختلو غل مړ کې او غل د مرګ هیڅ حکم نه دی قائل الکه تاسو په پوښتای کې په پوي نه چي دا حدیث دی چا په عمل کې نه دی او صحیح دی قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري وقال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي عن انس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين چا چې جمع د دوه منځونو په ومنځ کې وکړه بغیر د عذر نه فقط اتا باب من ابواب الكبائر دراته کو کې دروازې ته د دروازو د ګناي کبیره وکړه دا حدیث ضعیف دی ولې ځکه حنش دی پکې قال ابو عيسى وحنش هذا د ابو علي الرحبي دی او دا حنش ابن قيس دی او دا ضعیف دی عند الحديث ضعف او احمد د ذوف قول امام احمد کړی دی وغيره سره د دینه چې دا حدیث ضعیف دی خو د امت عمل دی پکې والعمل على هذا عند اهل العلم الله يجمع بين الصلاتين چې جمع به دوه منځونه نه کوي الا بسفر په سفر مگر په سفر کې یا په عرفه کې او مزدلفه کې سفر او دلته خو کور کې راغله کنه په غولنی روایت ورخص بعض علم بعض اهل علم اجازت ورکړي دي من التابعین د تابعین نه په جمع بین الصلاتین چې جمع کې د څه دوه منځونو للمریض مریض ته وبي يقول احمد و اسحاق په دې باندې احمد او اسحاق قول کړي او دا چې مریض د پاره هم او د مسافر د پاره هم باران کې د دوه مر سره دي وقال بعض علم يجمع بين الصلاتين جمع به د دوه منځونو په منځ کې کوي په مطر کې وبي يقول الشافعي په د مطر سره د هم جمع کړي دي سفر واحمد و اسحاق ولم ير الشافعي للمريض او شافعي سے نه غني مریض د پاره يجمع بين الصلاتين چې جمع بين الصلاتين وکړي نه دي کوي پاو ما جا پی بدل اذان څنګه شروع شدا په بیا سبا وای الکه تاسو په پاینه شي کنه الکه